وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو معاويه قال الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينه من غير خوف ولا منظر فقال لابن عباس رضي الله عنهما ما اراد بذلك قال اراد ان لا تحرج امته في الباب عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد روي عنه من غير وجه رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق وغيره وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. وبه قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن انس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. خذ دیدار د الله کوي کنه حدیث کې ذکر نه خدا قرآن د نص نمایندګي وجوه یومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هغه مطلب چې دي خود نه عمل کړی هغه په خیر دخل وزن له روایت رسول وزن له روایت نو ذکر پکې چې کوم نصوص مطلق ذکر شو کنه چې موږ الله او یو کنه هغه د سړو متعلق دي او په ځمن د رجالو کې قد داخلي وي طبعا د ستړي بغیر د ستړي بغیر د مصلي مون سجدي یا دوبره جدا تیرېدل چې د مصلي وجوه کولو کې فرق راشي دا حکم مسجد زهرا یو شان مسجد زهرا د ستړي لري کېږي مثلا شپږ میټره نو خلک غلطي وکړه بیا په دې نږدې من اهان العالم فقد اهان العلم من أهان العلم فقد أهان النبي من أهان النبي فقد أهان جبريل دا حديث نشتا درجة مقولة بعض مسجدونو کې دا قسم شیان د سودای لپاره جوړ دي چې په ځمکه باندې دا خو سودای بالکل کې بعض جماعتونو کې راځي سودای هم شیرونه جوړ کړي هغه سودای دا باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين دا اخیری باب دا اوقات سره تعلق واضح دی خام اوقات سره دا جمع بین الصلاتین چې کوي دا سوري کوي نو یو اخر وخت کې او لومبي کې او که حقيقي کوي نو یو منځمن متوقعات کې جمع بین الصلاتین دا باب پکې راوړو مولانا صاحب درې خبرې په ځمکه ځای دی احوال درومات او شرح الحديث ومسائل المستنبطات او مولانا صاحب دلته یو اختلاف دائما او داغي دلائل او ترجيح ما هو الراجح اختلاف دائما او داغي دلائل او ترجيح ما هو الراجح ځان به تطبیق پدې د ټول علماء اتفاق چې بغیر د عذر نه جمع بین الصلاتين كبيرة من الكبائر جائزة بالكل نظر دا اولا و دا غیر اولا خبر نکم دا چا خبر نکم دا جواز و دا عدم جواز فلیک اتفاق دی کہ بغیر دا عذرنا جمع بین الصلاتين تجھے جلقا آیا لا يجوز لا يجوز عذر نبغیر عذر تندر بغیر دا عذرنا جمع بین الصلاتين بالکل جائزة او عذر هو دا ایمو سلاسو پلیس جائزة دا او ضمون پلیس بالکل جائزة العذر هو دا ایمو سلاسو پلیس جائزة او ضمون پلیس بالکل جائزة دا عذر تجیرے ودا امام شافعی رحمت اللہ علیہ او دا مالک پلیس رسیدون عذر دیو سفر او یوم اتوار سفر شرعی آلو جیدن چاہتا دی تدیا پیخور دانا سفر شرعی فهم مطور باران او دا احمد فنید بدغدی یو بسر بغدن دا شافی او دا مالک فنید عذر سفر او مطور دی یعنی شافی سے وہی او مالک او سفر او جمع بین الصلاتين بولی کہ حقیقی جمع حقیقی یو منتبل مقوقت کی ہوگی حقیقی جمع او احمد عذر دری سدن یادی سفر مطور او مرض کدا دری وارو
جمع حقيقي كل شيء يوم دبل مصطلحات كل شيء او كذا عبدون نو غريب قائلنا والله من الامام صاحب رحمه الله عليه فرماتے ہیں جمع حقيقي بالکل لا يجوز سيكي هنا البته جمع سوري کو بھی جانا ہے يوم رستو کے دخل ما خام رستو کے وما خطان ما کے یا مازیگر ماسپخین رستو کے پاخر وقت کے او مازیگر ورناخ کے جمع سوری کی وضعی کی اس بڑا مولانا سے ابداع مذاہب میں ذکر کر اس بے دلائل ہوئے نوحنا ترشیور سے قاتل ابو معاون ترشیور سے قاتل عامشم ترشیور سے قاتل حبیب ابن ابی ثابت ترشیور سے قاتل عن سبيل سعيد بن جبير مشهور تابعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال ابن عباس سوي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر رسول الله مبارك ماسپخین او مازیګر په میاس کې جمع کړی ور ماسپخین او مازیګر ښه ذهن کې واچوي پر دې کې وتا ته یو ضروري نقطه ورته ان شاء الله ورته بين الظهر والعصر ماسپخین او مازیګر په میاس کې جمع کړی دا او بل څه کې وبين المغرب والعشاء والمغرب والعشاء په میاس کې کړی دا بالمدينة فمدينة منورة في المدينة من غير خوف ولا مطر يرمنا وباران وقال راوي ابن عباس تقول لشو ما أراد بذلك أرجع يرمنا وباران مثل أي شيء أراد بذلك قال أراد أن لا تحرج أمته في أمته فحرج واقعي نشي في أمته فحرج واقعي نشي امت باندې وسعت راشي یو مستقبل وقت کې کوي نو ټول شي اسی کوم یو سوچ کو دا حدیث چا حجت ده ما تاسو ته وې چې جمع حقیقي یو مستقبل وقت کې کوي نو دا خو بالکل جایز نه دی چې عذر نو دلته وګوره من بالمدینه نسمع المشفى چې سفر نشته ولا مطور فكراغي باران نشتا ودا احمد فريد او دا شافعي او دا مالك فريد دا دو عذرنا سفر او مطور دوار نشتا او دا احمد فريد دا دعا امو او بل سچه دي مرض نمارض نشتا دا لازم اتره چه رسول الله مبارک وطن قوم ناجوڑه بدهی دا ٹول خو ناجوڑه ندی چه رسول الله مبارک بما دا ٹول قوم ناجوڑه دي یو سی ضرور خو بجوڑو کر او پیغمبر مبارک خدا کون نمبر راوتی شي او بل علت زوي الله تحرج امته یو علت نشتا ابن عباس راوی دی هغه خپل سبب څه ذکر کوي عائشہ وسه یو حق دې اس عذر نشتا نو حدیث ته جام حجت نه دیکھو تو جمع بین الصلاتین جمع حقیقی قائل دی خدا حدیث پر استدلال کی پیش کړي خدای ته وګوره دا حدیث دغه مستدل نه دی کې عذر نشته د الله صلوات او چې تحرج هیڅ عذر نشته القوم مريضان كثير يشكي رسول الله مبارك لنا جوړي وفي الباب عن ابي هريره مسلم كده ابو هريره رضي الله عنه مسلم كده قال ابي صاحب ضبط خپل دلائل او ټول په مخکې حدیث ابن عباس تدروي عنه من غير وجه بڑے احاد دا منقول دي اساليب رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي تقول ابن عباس شاكردا وروي عن ابن عباس غير هذا الذين يقولون منقول حدثنا موسى سلمة بن ثقة او صدوق يحيى بن خلف نند ما يقول صدوق بصري قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي ثقة عن ابي سليمان التيمي عن حنش ترشبه هذا حسين بن قيس لقبله ناكب تلقري عن عكرمة ابن عباس مولاده عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال السوي من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر إذا عذر نكذب لكنا نجغني گناہ لراني اس مولانا سے دا حدیث ضعیف تے اخبر راضی بکر سبب کا وقام ولكن كده حنش دي كان حنش ده ضعيف راوي حسين بن قيس فقبل وقال ابو اسحاق وحنش على ابو علي الحبيبي حنش بن قيس وهو ضعيف عند الحديث ضعفه احمد وغيره لكن
دا روایت دا حضرت عمر نمن موقوف شتا فسند صحیحہ وموطا امام محمد کی دا روایت دا حضرت عمر نمن موقوف شتا فکم دے کے لکا وموطا امام محمد کی اغا دا سیرے اغا الفاظ من غیر عذرین من علی اغا الفاظ بورا اغیر دا نمر من کتا عذر دا وجنہ کولی اغا الفاظ بورا قال عمر إن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر. إن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر. جمع بين الصلاتين في يوم وقت كبيرة الكبائر. بعد من غير علم بالله. هذا كلام موقوف رواية كذا. كم ذلك الفاظ ما تروى إن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر. متقبل. عذر غير قيد بالإمكان أو كتب الموقوف لأنه حكما مرفوض. إذا كبيرة في جنة فاقل نمالي. هنا فاقل نمالي. معلومي إذا حكما مرفوض. والله بطيء. وقال الخاء ونقص بعض وزير العلم خاء. والعمل على هذا إلا أن العلم لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بالعرفة. قال علماء ورخص بعض العلم من التعبير بجمع صلاة المريض وبه يقول أحمد الحمام وذهب الثوري. وقال بعض العلم يجمع بين السفر وبه يقول الشافعي وأحمد الحمام ولولا الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. المريض سلم أحمد من يقول إنما أقضي وعلى من وقال في دليله ماذا جوابه؟ إيه في دليل دي وهي كان هذا حديث ذكر عمر قول هذا الدليل الذين بس جوابه الذين مراد بقبل امام ترمذي رستوي امام ترمذي رستو بقبل كتاب العلل के ذکر कर दे कोई तमाम किताब के तो हदीस के बारे में क्या मामला है बनोर फजावा ने बताया शाफी में बचादा अहमद बचादा मालिक बचादा था वो बड़े तो भी नहीं क्या अमल लिखता अगर तो कम नहीं मौलाना साहब आगा दिया वो दे दा فإن أغسلهم ذا الكتاب شراب استلم مريكا أو يودان سلورهم ذا الكتاب شراب استلم مريكا ويوم كم يودي مولانا سيب ذلك ذكذا بغير عذرنا أو بغير عذرنا اسمه قائد لكن ذا إمام ترمذي ذا الجخافة كي جماعة تاحنا بفتوى عوامان آغا شكم سلورهم ذا الكتاب شراب استلم مريكا مكي محمول بالسياسة وتعليل ذلك أو تام جمع سوريا خيرون من كما خيرون جمع سوري يوم يروس تقرأ بل ما في قرأ جمع سوري ده أو ده ولا كريم اسعد النكتة دبارة دباس على الأمة تخيل إذا ما خاموا دخل كم بولش أمة تخيل إذا ما سلطان بيعود رفاول كم بولش أمة تخيل إذا ما سبقين بيعود رفاخر كم بولش أو إذا ما ذكر بيعود رفاول كم بولش جواب مشتكنا إذا ما خاموا تكيا مكروه التنزيهي بشي وجواب مشتكنا نموذج نموذج حديث الجواب هو إذا بيعود الإسلام دليل نرى أو ضمن دليل نموذج دليل شو ولا كنا إذا جاء مكمل يوشفا نقول بيجنا ستاوي يوم دخل الوقت آخر كمان دخل الوقت وأول كي جمع سوري ده بيجنا عذاب تبارك الله حالك في واقعنا وصلنا كمان دلائل السديد لما دلائل الصواب لما رمي دليل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نص القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تجد صلاة هر منتقل وقت نقال على يوم منتقل من وقت كل جنو الله ولموقوتا إن ولي قال ما يوصل هر منتقل وقت معلوم هذا وقت نمكن الطبل نشكوله لم دليل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين محافظوا على الصلوات يوم عادات منتظرك فالوقت بك وقت مخكر استغنك غير معنى حافظوا لي واجبات خيال
فرائض خیال وساته د تعداد رکعات خیال وساته او د اوقات خیال وساته دا زمان به دریم نس قرات فوائد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ورهم معنا کو چې خشوع دو داخله کا فی صلاتهم نه ده دغه معنا متوعد په معنا لفظي والا لیکن خپل معنا سره هم عن صلاتهم ساهون وقت غفلت كي عن لفظ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون في صلاتهم ساهون عن صلاتهم اوقات خيال نساتي وين فراغ قلنا قطعي مولانا سے قطعي الثبوت سدي رکوایا نکم اخبار آحاد کی محتمل رابشی يكم روايات تجميل على محتمل لي وذا قطعي الثبوت دي من أخبار آحاد محتملة لدي مقابلة نشيطوني تدري ولا قطعي الثبوت دي أو قطعي المعنى هم دي قطعي الثبوت دي نستقرا قطعي المفهوم والمعنى هم دي معلوم المراد دي خاص كتاب الله دي أمانا سيبا الذي بمقابلة أخبار أحد محتملة هم نشواغيشتي تما سلورم دليل فتوحاوي كده نرسل نوٹا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط تسلي ودشو او دخوب نرس ترابا سے تفريط نہیں تقو على في وسائل دان تبرابر کری ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة بأن يؤخر صلاة إلى وقت أخرى بأن ليس في النوم تفريط وطاهي نشتا وجدي غير اختياري ودشو مصطفى وشو إنما التفريط في اليقظة بأن يؤخر صلاة إلى وقت أخرى إلى وقت صلاة أخرى قرطا قيدة كلية ليس في النوم ما صريات كي حديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة بأن يؤخر صلاة المدرس إلى وقت أخرى أي وقت صلاة أخرى قيدة كلية رسول الله مبارك ذكر وحابي في حديث فسند جيدة إنزل نمبر بخاري كلا عبد الله مسعود رواية نوٹا بنزل نمبر بخاری کے عبد الله بن مسعود روایت ہے ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاة بجمع مضاربہ کی کڑی اگے کے وقت کلام کو کیا گیا یوم تقبل وقت استقرے دے تغلیب کڑے دے او عرفات کے کڑے دے خدانے میں جواب دکو ما رأيت النبي وياك صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها ما نجد الا صلاة بجمع بخاری کے عبد الله بن مسعود روایت دے او بل ابو داؤد کے روایت شابا شپاگم بابو داود کے شپاگم روایت بابو داود کے روایت ان مؤذن عمر قال سفر کے عمر مؤذن نے ورتوی الصلاۃ وکیل دل مصرح ان مؤذن عمر قال مؤذن عمر قوي عمر قال الصلاة حاضرة ويجي يا صلي الصلاة أقول منتقم قال عمر وارتوي السير شباب قال عمر وارتوي سير كوا حتى إذا كان قبل غيبوبة الشفق بقليل كشانك حتى إذا كان قبل غيبوبة الشفق سمعوا يا حتى إذا كان قبل غيبوبة الشفق
شفق لانو غائب شوي نزل فصل المغرب قال سر سر حتى إذا كان قبل غيبوبة الشفق نزل قبل غيبوبة الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر بانتظاركم حتى غاب الشفق ثم انتظر انتظار الكبر سفر حتى غاب الشفق شفق قائم شو وصلى العشاء سر سر حتى إذا كان قبل غيبوبة الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ما خطنهم ثم قال يا عمر سويدا خدا موقوف دے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به امر اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعته ثم قال مخي موقوف اسمع رفوع شو ثم قال عمر وشاب سوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قيامه كلام ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعته نكما جمع مولانا وايا سوري تصريح دا احتمال بکی نہیں تکاکا او قیدت کلیہ وقولا او احتمال بکی نہیں تا مصرح دے دادا ماشبگم اومم ذکر کا اوما اخرجه الشیخان بخاری مسلم کا نقل کرے دے ابن عباس نا پورا تو بخاری مسلم روایت کرتا ہے اوما اخرجه الشیخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه لفظ له مختصر قومه بين القوسين أخر الظهر حديث منقول عليه دنيا ذلك أخر الظهر وعجل العصر لم يوجد شوية سوري أو أخر المغرب وعجل العشاء أخر المغرب وعجل العشاء أخر الظهر وعجل العصر أو أخر المغرب وعجل العشاء هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه رواية مولانا سيد أو يو أغري يبقى موطا كده عمر قول من التوي موطا کی مدیر کی جا قول میں تروی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قول میں تروی ان الجمع وصل لك بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر اگر کہ موقوف دے حکم مرفوع ہے علامہ عثمانی وی اپنے خبر لکھے دیر مزیدار مولانا او دا مال بدتی جواب دنیا کیا پیدا ہے اقصد مولانا سے جمع حقیقی وے رسول اللہ مبارک نہ ثابت ہے صرف اور صرف دے دو منظور کی جمع شوی دا سوری دا ہے ماسپخی نماز دیگر مقام ہونا نماز ہوتا نہ ہوتا فجر والے نہیں ادم تو جمع حقیقی کے رکم یا ہونا کے وی ہم دا دعا یاد آئی کہ ماسپخی نماز دیگر اگر کو نماز دیگر ماسپخی نہ نہیں ہوگا اور مقام مسعودن کے بعد مسعودن پہ مقام کے بعد نماز مسعودن اور صاحب والے نہ جمع کے دسار اور نماز بقین والے نہ جمع کے راگا جمع نماز خام نماز ذکر اور نماز خام والے نہ جمع کے دری والے نہ جمع کے سرور والے نہ جمع کے پیزا والے نہ جمع کے راگا جمع لکم مسافر دے مریض دے تو جمع دو جائز ہے رسول جائز ہے دریو کا تو جی ماسپخین وقت کی دعا رکھے تو دریو والا پکے ہوگا ماسپخین آگے کہ ماسپخین ہوگا ماجیگر ہوگا مقام ہوگا پکے کسا ساتھ نہیں تو ماسپخین باقی کہ پیزا والا ہوگا کہ ماں کسا ساتھ نہیں کیا پہلے سوال کو میں نے پھر
bila sub da jami' qaid pun sering dari dua waktu qaid mas bakhina ma digar maka mas sultan wa da saro da mas sultan wale ne qaid na ke saro mas sultan wale ne qaid au da saro da mas bakhina wale ne qaid wa au da mas digar da mas kham wale ne qaid tidak mas bakhina ma digar bayo wakat dike no da mas digar da mas kham bayo wakat juga और नमाज होता है ना सारा हम पे हो गया और सारा नमाज पढ़ने पे हो करते होगा और जितना पे हो करके क्या आया नहीं वाले नहीं लेकिन मुकादर की हालत बनाने की जरूर वाले नहीं कितने वाले नहीं आए जरा क्या जवाब ये बस वही ये रसूलुल्लाह मुबारक जगह तो कितने लोगों के लिए निकले अभी वाले दासे हो हिकमत पावे अभी वाले दासे हो हिकमत पावे दर हकीकत के लिए बेकमा इधर रसूलुल्लाह मुबारक मकसद जे मसूरी व जमा हकीकी ना और जे मसूरी बता के मुमकिन ना हो के मुमकिन ना सिंगा मुमकिन ना वाया नमाज होता आखिर मकरूह है नमाज होता आखिर से मौलाना से मकरूह है मुकम्मल मकरूह है दनिस बोलने बल्कि बाद उलमा को किदा दिस बोलने नमाज वक्त खारिज तो क्या सारा जे मसूरी नशे को او د سار او د ماسپخین چې مسؤلیت کنه شي کوله چې میاس په وخت محمله ده دا ټول خطونه در د دواره او د مازیګر او د ماقام چې مسؤلیت بلل شي کوله شابه سي مخکې وخت د غروب دی او هغه استقرار وخت دی او خطرناک دی د ماقام غدونه مکروه نه دی چې د نیمه د کراهیت دی چې وخت د غروب را او دریو کې چې مسؤلیت کولی شي ना सरोवर की जब मसूरी कोले से ना बिंदु की जब मसूरी कोले से ना तो द पैगंबर मकसद जब मसूरी वाला पाले के मुमकिन ना हो पाले के मुमकिन ना और कहते जब हकीकत है पहले टोल के मुमकिन ना लगे रहेंगे जरा कर दे जवाब वो अगर दे पाकिस्तान अंदर द सऊदी पूरे और दर यो दे बजे पूरे तो इंशाअल्लाह जवाब हमारा पैदा है नबी की खबर तो मकसद रसूलुल्लाह मुबारक जमा हकीकी वा तो जिलामा इतराजुलों को नहीं करे नहीं लेकिन बड़े आसान है तो देवरे बने के नहीं मासुतर सारा मुका मासुतर मुका या सारा नहीं मासुतर मुका सारा मुका या दो मुका दरे मुका सरोर मुका बिना मुका मगरिब व इशा यौम देगा दा असर व मगरिब यौम देगा बोले नहीं मासूम था इधर रसूलुल्लाह मुबारक मकसद से शहर इशाबा से हां जमा सूरीवा जमा कमावा सूरीवा और बदल सूरतुन की जमा सूरी मुमकिन है ना हमें तले रास्ता खबर और यो बड़ा खबर वाला तो माना से रबी के सूरा मुस्तदल्लात थी नोरस्ता रबी रिवायत था एकम लेके जमात अलीदा टू रबी रिवायत थी एकम लेके जमात अलीदा टू क्या रिवायत थी रबी तब साफ जमा लगा जमा सूरी जो तबीर रिवायत और तो देखा जमात थी हकीकी नो बिया मुहतमल शो सही करेगा तो जमा सूरी अपना तो जमा लगा तर टूट जमा सूरी अपना ता hadis itu sendiri. Dan tentu jemaah hakiki ini jadi kalau dah ada salah. Dan ada jemaah kamu betul riwayat kita yang mana kata. Tapi riwayat itu kalian ini boleh apa lagi kata. Jadi bagaimana kalau kita jemaah sebeda. Terus tak aman apa? Lalu tentu lagi kamu jemaah berada. Suri. Lalu tentu jemaah suri nuri ke mana? Lalu tentu riwayat itu benar. Dan tentu jemaah suri apa? नूर की बंजे मसूरी वाला सबरा जी मौलाना से वो तदवीक द रिवायात बनश और या बसवे मा या वे किदा मुहतमल दी और मा सर मुसर्रह रिवायात दी तो मुहतमल न मुसर्रह रिवायात मुकाबला नशी तमा आगम रिवायात से मौलाना से तेरा खैर फबाक के देर शो ये हारिकी रसूलुल्लाह मुबारक सवई तो आखिरी الظهر وتعجلي العصر या दिली के नहीं और तुअखिरी المغرب وتعجلي العشاء أما ماذا يجب مسلولي المستحاضي فباب كتير شوي كم ذا كتير شوي ده لك المستحاضي فباب كتير شوي تعجلي محككا تؤخري الظهر شابسي وتعجلي العصر
أو تؤخري المغرب وتعجلي العشاء. هذا ما دليل دي جمع حقيقي بولي رسول الله مبارك جنجة مسؤولي بكي نسوة خبر اشبه جاء قلتا کا روایت قلتا کمت جمع خلقوا عشاء بسے جمع سوری اخلاق یہ تطبیق روایت فرشی او قرینہ دا حدیث دا تب جمع سوری یا دے جو کہنا او یا رسول ما جدا روایت سدی محتمل دستامانا ورکی دما محتمل روایت دا مصرح روایت مقابلہ نشی کولے اس لمن یو پٹے مولانا سے زو دتا کی یو بل روایت دیتا یو بل روایت د درس پر روان دي اول سره میں خبر خلاص شي د کتاب الصلاه بالکل په اخر کې کتاب الصلاه اخر راوړو بیا وینا وایي किताब उस-सलात की तकरीबन आखिर के लिया जब मैं स्वर कब देख रही हाँ तब पैदा कमाल पर बाजा पे जब मेरे सुनाते हैं तुमने लिया मां मुझे पता है ना मां की रुचि निकम बार बना ली हाँ बताओ अपने सफर सरदे जताओ باب السفر كده او باب السفر كده بالكل ولي السفر سفر باب السفر كده بالكل زاد روت سيبر روت باب السفر روت زاد روت باب السفر روت سناكا باب السفر دل روت جلسه पैदा हो बस और बसे जाओ सब दोनों पैदा करो अब आप उस वाला तो इस्तेस्ना ना यो बात मांगे तब क्या करना है भाई जगह दे وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد بن يزيد عن ابي حبيب عن ابي الطفيل معاذ بن جبل رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس يختار الظهر الى ان يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر الى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم صار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. ما جاء في الجمع بين الصلاتين وكذا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الطفيل ابو الطفيل عامر بن واصلة ابو الطفيل عامر بن واصلة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعنه النبي عليه السلام पूरा सनद मजबूत थे दाम रावियान के कलाम सनद मजबूत उसका इला हदीस दराना النبي عليه السلام كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس فكان يسافر شروق قبل زوال الشمس لأن وقت زوالنا مخي بيسافر شروق ولد ما هذا تكون نؤخر الظهر من بيرستو إلى أن يجمعها إلى العصر هذه معناها سدا زوالنا مخي بيسافر شروق زوال سلم النبو زيدا يا رب معناها ذنبك كان زوالنا مخي بيسافر شروق زوال سلم
کوزیده کله به کوزیده نماز فخیم په آخر کې به کوز شو نو جمع به که عصر سره جمع سوري په یصلیهما جميعا جمع سوري او چې سفر به شروع په بعد ضیاء الشمس نو مونږ به نه کاوه نماز فخیم مونږ به نه کاوه عجل العصر الى الظهر نماز دیگر به مخکې نماز فخیم تا وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار او یې څه معنا کوي هغه دا معنا کوي چې کله مخکې به سفر شروع کړو نو نماز فخیم به نماز دیگر وخت کې کاوه او که سفر به نو شروع کړي شابه نماز دیگر به د چا په وخت کې وکړو نماز فخیم نه پیږي په خبره لیکن ما دا معنا نه کړله ما کومه معنا وکړله ما وی چې سفر به مخکې نه شروع کړو زوال سره به نه کولی نو مګر مزدوري په یو ټیم کې کولا او که سفر به وروسته شروع کاو نو موږ په اول مخکې نه کاو بیا اصل چې موږ وګیو بیا پاسي بلکې هغه څه به وکړه او مګر مزدوري به کولا نه پېښه په خبره یعنی د پیغمبر مبارک مقصد څه دی د سفر به د زوال مخکې شروع کړو نو زوال سره باندې کوزیدا یو با بهتر وخت کې یو بل په بهتر کې کې بلکې څه چل به کاو یا مسوري به وکړه اخر کې به کوفه د مات په جمع وکړه او که سفر به د زوال نه پس شروع کاو نو دا څه نه پوهیږي چې مسکو بیا سفر شروع کوما هغه چې مسوري به کولا دا معنا ما وکړه او کله بیا کېدا اذا ارتحل السفر به شروع کړو قبل الشمس نو اخر الظهر الى يجمعها الى العصر مخرج السوري يعني دې نه وخت مستحب له مسبقين کې جب سوري به وکړه ويصليهما جميعا او چې سفر به شروع کړي بعد زيغ الشمس نو دا موږ په اول وخت کې نه کاو د مسبقين اما جب سوري عجل العصر الى الظهر دلته عجل کوي چې یو مطلب دی مسبقين نو څه کوي ما دیګر مکه کې کې دی وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب ده توقف معنا کوما ابي بداوي ابي سکای چې مخکې به سفر شروع کاو نو ما خام به ماسوتن وخت کې کاو او وروسته به د زوال نه د غروب نه پس سفر شروع کاو نو ما سوتن به د ما خام وخت کې کاو څه معنا کوما اذا ارتحل قبل المغرب نو اخر المغرب مغرب به په خپل وخت مختار کې نه کاو مغرب به وخت مختار کې نه کاو وروسته به که حتی يصليها مع العشاء معیت سوری دی واذا ارتحل بعد المغرب نو دا به په وخت مستحبه کې به مغرب نه کاو چې موږ کوم مسعود به بیا کومه عجل العشاء فصلى مع المغرب او کته چې دا تعویل زمان نه له مخه بالکل مخه دا خبر واحد دی او ما سره نصوص قطعیه د دغه مقابله نشي کولای هغه روایت دی حضرت عمر نه اسمع اوه چې راکوز بشو ما خام به او قسم منتظر حتى غاب الشفق وایا نو بیا به موږ مسعودان او دغه چې پیغمبر مبارک کړي او هل مستحاضی ته چې وایي یرست قبل مخکې کا او دا ما چې کوم اعتراضونه وکړ دا غي معارض نه به عمل وکړي او یا د تعویل کوم کې تطبیق د روایت راشي او یا محتمل استماع امر کې د معنا امر کې دا مصرح مقابله کې نشي مغشته او په باب اعلاني چې په دغه مدته کې راځي او د ابن عمر ما څه د ابن ماجه په ټولو کې د انس بخاری مسلم کې یو بل جواب باندې کوم خو سوال کې مکتوبین خپل کې د انس بخاری مسلم عبد الله بن عمر مصطفى احمد کې د عائشه او د ابن عباس مصطفى احمد کې اسامه بن زید په بخاری مسلم کې جابر بن مسلم شریف کې قال ابو اسحاق وذكر وروى علي بن المديني عن احمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث ان حديث نقل كيف او حديث معاذ في وقته في تحت الباب حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعلم احدا رواه عن الليل غيره فدي الفاظ قتيبة متفرد او د ثقاتنا متفرد دي نو ثقه چې کله مخالفت ده ثقاتنا او کې د ثقات ته ویل کېږي شاذ او د ثقات هغه ته ویل کېږي معروف هغه کې راځي نشته ورپسې ښه خپل هو راځي بلکې دې په تعالی منکر وایي خدای په منکر نه وایي
حديث ثلاث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الزبير عن معاذ حديث غريب، والمعروف ان حديث معاذ من حديث ابي الزبير ليزيد بن ابي حبيب وذلك ابو الزبير قال جبرا الثلاث نقل كاو يزيد ناظرتك دور عليه ابي الزبير عن ابي الزبير عن معاذ هذه سني اصل روايه داري كجماعه في غزوه تبوك بين الظهر والعصر اخرهم دا بكر ترينا زوال نمک کے اردو بغیر ڈرے رہے سفاری شروع کرے وبین المغرب والعشاء دا مضبوط تھے ولی مضبوط تھے وقت کے دوستوں ذری متابعین بھی ورواہ قرۃ بن خالد بن سفیان الثوری ومالک بغیر واحد عن ابي زبير المكي ولا ذری متابعین بھی وانت یواز لستے او ذری متابع یواز قتیبہ یواز لستے یواز یزید بن ابي حبیب تو ڈرے رہے تو کرے لگا جو دیکھے آغا الفاظ دیتا کہ مخی میں سفر شروع کرو دا بے رسو کو او خلوص میں شروع کو بل بے ورسا مخی کو دا پکی دیتا صرف جمع دا سکیو جمع سوری بدیتا جیبن جواب حکم دیتا وبهذا الحديث يقول الشافعي واحمد اسحاق يقولان ان لا باس يجمع في دبر في وقت احدهما والقضيه مولانا وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد بن عبيد الله بن سليمان عن نافع عن عمر رضي الله عنه انه سئل استغاثه شباب الاهل الاستغاثه المدد دراجه طلب مدد بماذا وجد به السير واخر المغرب حتى غاب الشفق ما شاء الله وذلك جواب الدوار ثم نزل وجمع بينهما فبسطهما ذيك غاب الشفق ذيك ابو داود كسر اصلا تلقى حديث العمر ابن سنه ابو داود عمدہ حدیث پر 10 سند پوچھا کے تو بلغ کتاب حوالہ لكم کتاب رکھتا ایک دار دی کہ حتى اذا كان قبل غيبوبة الشفق نزل حتى اذا كان قبل غيبوبة الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء رواه 50 سند حتى إذا كان قبل غيبوبة الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء أو ثم أخبرهم أن الرسول كان يفعل ذلك إذا جد به السير قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح أبو داود رواه فرادة خبر لو قلت أبو داود كذا أو الذين بجوابهم حاق الشفق شفق أحمر بوانا كم بوانا أحمر أبي أسكينا او انورکا کے میری سوئی ارے رسول جواب کئی اغوی دا مسافر مریض دا پارو باران دا پارا جمع حقیقی کولے شے او بکم وقت کے نماز فقیم دا مستلینو کے اغوی مشترک دیاتی دی مشترک دی دا ظهر دا عصر او مسافر مریض دا پارا مسافر مریض یا باران کے او شفق ابیض مشترک دی دا ما خام و دا ما سنان دا پارا اغی کیوں او دا دمو یو قول امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یاد نہیں شو دا وقت مشترک دا چې یو د بل وخت په مازه کې وکړه انا چې دا یو د مونږ د بل مونږ په وخت کې وکړه او تاسو یې درکا مشترک دا ورشه کشمیری ډیر ځای ورته بس په مقاله او صحابه حدیث حسن صحیح زمستخان تبقى له بخاری